بسم الله الرحمن الرحيم. محترمو مدرسینو حضراتو او طالبانو، د ارشاد الصرف 22 نمبر سبق دی د 6 اقسام پہچان علامتونه. د 6 اقسام تعریفونه وسو مبتدی طالب دی ارشاد الصرف وای په مقدمه کې د 6 اقسام راو. نو دې بڅنګ پیژنې چې د صيغه د ثلاثي مجرد یا ثلاثي مزید یا رباعي مجرد یا رباعي مزید دي. ته خماسي تعلق ته اسې د جامد سره دي. نو څه داسې علامتونه دي چې هغه علامتونه استاد و طالب ته ورسمجاو کی، بیا د هغه مطابق مشق اجرا ورسره وکي. نو ان شاء الله العزیز صغر تر صغره به 6 اقسام د طالب په سمجھ کې راسي. مثلا د ثلاثي مزید په علامتو کې یو علامت دا دی چې امزه د باب افعال، یعنی پر امزه زبر په آخر کې زبر، لکه اکرمه پر امزه پیش په آخر کې زبر اکرمه، پر امزه باندې زیر په آخر کې دو زبر اکرامن. و طالب ته بهتر رقم سمجھائے دا ته امزه باب افعال. د امزه بغیر به خامخا درې حروف اصلي وي، امزه بیا زائده ده. اور بل علامت دا دی په شروع کې پر میم پیش پر عین کلمه زیر، یعنی د صيغه وزن ته راوېستی میم باندې پیش پر عین کلمه زیر، لکه مکرم مفعل، یا پر میم پیش پر عین کلمه زبر، لکه مکرم مفعل. دا هم د ثلاثي مزید علامتونه سو. دا درې څلورم علامت دا دی چې د فا کلمې بعد الف زائد راسي. ضرب فاعل کې شرط دا دی چې په آخر کې به نون د تنوین نه وي، نون د تثنیه به نه وي، نون د جمع مذکر سالم به نه وي، الف او اوږده تا به نه وي. کوه بیا هم ثلاثي مجرد دی، لکه ضاربون ضاربان ضاربون ضاربات. دا شان به نه وي. د فا کلمې بعد به الف زائد راغلی. څلور پنځم علامت د فا کلمې څخه مخکې تا زائد، د فا کلمې بعد الف راغلی. تضارب تفاعل، ودې ته وایي تا د باب تفاعل علامت. او یو بل علامت دا دی چې عین کلمه مشدده وره، صرف بر وزن فعل. بل علامت دا دی چې د فا کلمې او د عین کلمې مابین کې به تا زائد راغلی، لکه اکتسب افتعل یکتسب یفتعل. بل علامت د ثلاثي مزید دا دی چې د فا کلمې څخه مخکې به نون زائد راغلی، د صيغې وزن دی راویستی نون زائد د فا کلمې څخه مخکې، لکه ان صرف ان فعل ان کسر ينفعل. بل علامت د فا کلمې څخه مخکې سین او تا به دواړه زائد راغلي، خالي سین خالي تانه سین تا دواړه. استخرج استفعل يستخرج يستفعل. دا هم ثلاثي مزید دی. بل علامت د ثلاثي مزید دا دی چې لام کلمه به مشدده وي، لکه احمر افعل احمار افعال. بل علامت دا دی د عین کلمې او د لام کلمې په مابین کې به وام مشدد وي او زائد به وي، لکه اجلوذ افعول. بل علامت دا دی چې عین کلمه به تکرار راغلی وي، په عین کلمه کې به دوه تور یو رقم راغلی وي، د دا دوه تور په مابین کې به واو ساکن وي زائد به وي. اول توري به اصلي وي، دویم به زائد وي، په مابین کې به د دې دوه واو ساکن زائد راغلی وي. احدو دا به افعول. دغه تقریبا داسې شاوخوا 12 علامتونه دا د ثلاثي مزید دي. اوس د طالب سره چې ته مذاکره کوې 6 اقسام کې ورته وایې به که چیرې د دا علامتو سره یو علامت په صيغه کې وه و صيغه ته به وایې په 6 اقسام کې ثلاثي مزید. که چیرې د هغه علامتو سره یو علامت نه و پکښې ثلاثي مجرد ورته وایې، بشرط کې په وزن کې فاعل یو لام راغلی و. سبا به ان شاء الله العزیز د رباعي مجرد او د رباعي مزید مذاکره کوو او د 6 اقسام اجرا به کوو ان شاء الله العزیز.